ما په خپل خوراک په بیاودسۍ کې نه دی خوړلی د بسم الله سره ما خوراک کړی دی او دې بچی چې ما کوم خوراک ورکړی په بسم الله سره ما دې له خوراک ورکړی دی بیا د دې د ماشوموالي نه والې تر دغه ډېدو پورې د ده پوره تربیت ما د اسلامي اصولو مطابق کړی دی او په اسلام کې دا خبره ده چې د میدان جنگ نه د کافر د مقابلې نه تېښته چې ده دا لویه ګناه ده نو ما ته د دې یقین و چې زما بچي په هغه تربیت سره ژوند موندلی دی که زه ما دې ته را تربیت نه وي ورکړی نو ستا دا خبره به ما تسلیم کړې وي منلې به مې وي خو د هغې زما په خپل تربیت یقین و چې زما بچی داسې نه شي کولی چې هغه دونه لویه ګناه و دونه لوی جرم ته هغه مخامخ شي دا نه شي کېدی عزتمند دا د هغې مور الفاظ دي کومه مور چې دینداره وه او د دین مطابق یې د خپلې بچي تربیت کړی دی زموږ ستاسو په کورونو کې زنانه دینداره شوي د دې په وجه باندې صرف یو بچی نه دا د دې ټول کور او د دې غوړ خاندان هغوی کې دینداري خوري هغوی کې دینداري خوري په ټوله کورنۍ کې دا دینداره کوي ټوله کورنۍ دینداره کېږي عزتمندو د دې دا زموږ یو انتهایي ضروري او زموږ لپاره یو اهم څیز دی چې دا نوع علم حاصلول د هغوی دین حاصلول قرآن زده کول د قرآن ترجمه د قرآن علوم زده کول دا زموږ لپاره انتهایي ضروري دي نو دې ځای کې چې کوم ترتیب روان دی چې سهار ټیم کې به دې د زنانو د درس نظامي ترتیب وي 6 کاله کورس دی هغه هغه ماشومه دی کې سبق ویلی شي چې دا سره څه لیکل او لوستل کولی شي سره څه لیکل لوستل کولی شي هغه دا کورس ویلی شي نو د دې لپاره دا څونه کلیوال چې دي ټول دا درخواست دی څونه زنانه کې بالفرض هغوی د لوډ سپیکر ته کېدلې ناستې وي نو هغوی ته دا درخواست چې د دې یو ترتیب جوړ شي یو ترتیب به جوړ کړي چې زنانه دې زمونږ هغوی د مستقل طور مدرسې ته شروع شي او دا کورس د مستقل طور کې یقینا چې دا به د مرګ نه پس زمونږ د دنیا د ژوند خدای هم دلته خو دا اساني او سهولت د هغوی بوله د مرګ نه پس به زمونږ ډېر د فایدې لپاره دا یو عمل به جوړ شي حدیث کې راځي اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله کله یو بندې وفات شي وایي د ده عملنامه بندې شي د هغې هغه سلسله ختمه شي وایي د دریو کسانو نه ختمېږي یو هغه کس دی چې د ده اولاد نیک وي یدعو له او د ده د نیک اولاد د خپل والدینو دپاره دعاګانې کوي د هغې دپاره دعاګانې چې یو بچی عالم شو عالمه شوه یقینا دا خپل مور او پلار په دعا کې نه یادوي دا اکثر دا خبره تقریبا په هر ځای کې دا خبره عرض کوم دا اوس چې زما کوم بیان شروع دی او دا کوم د څلور خبرې ستاسو مخکې عرض کوم د دې څه اجر ما ته الله راکوي مخکې نه ما دا نیت کړی دا ما خپل والدینو ته وکړی او دا ټول ورته لپاره زما نیت دی چې څومره زما بیانونه زما دغه نیت دي دا خپل والدینو ته ما وکړي ماسودن کې زموږ درس قرآن دي د دغه ثواب مستقل زه ورته خپل والدینو ته وکړم میاشتونه چې ډېرې چېرته زمونږ واپسي وي زما یادونه وي نو یقینا چې هغه زه د 7 میاشتو نه راغلم د خپل والد صاحب په قبر ودرېدم والده هغه وخت کې حیات وه او دا الله نه مې ورته دعا کوله نو دا دعا مې وکړه ای الله زما د دې 7 میاشتو چې څونه نفل عمل دی هغه د نفل اعمالو څونه اجر دی ما دې خپل کار ته وښلی اوس که زه د پلار د طرف نه زما سره صفاري نه وي دین مې نه وي زده کړی نه وي په دې خبره پوهې ما په پلار څه کوم په دنیا کې بل ځای کې تفصیل کوم یو کس ته 33 کاله ځای میلاو شو په ورونو کې رورې 33 کاله ډېر ښه دی د غریب سړي لپاره په دې کې هغه یو راپاڅېد او داسې سپېږمۍ ورانې کړې وایي زما د خپل پلار نه ډېره ګیله ده چې بس د مونږ له صحیح نه دی مونږ له دغه کړی قوم خوندي کړی ګډوډ کړی دی نو ورته مې یو کار وکړه ګیله مه کوه د پلار چې د څه پرېښي دي دا مه اخله غیرت وکړه د پلار چې د څه پرېښي دا مه اخله دا غیرت خو وکړه که نه ګیلې ته څه لګي وایي دا د دروازه ما ته په کار نه دي ولې په کور کې بچی خفه شي روټۍ پرېږدي که نه کور ورته پرېږدي مې ته دې خفه یې که نه مینه مه کوه ته پرېږده دا پرېږده دا زما د پلار او زما د مور په نوم باندې څوک خیراتي کړي او زه یې خو نه اخلم زه ما یې وکړه که نه ګیلې ته څه لګي اوس چې دنیا یې ولې څونه ګټلې غریب سړی پردی مزدوري دی کوله دونه ولې وګټلې چې د یو دپاره 33 کاله ځای میلاو شو خو بیا هم څه وایي زه د پلار نه ګیلهمن یم او دا دی الحمدلله ثم الحمدلله موږ د پلار نه ګیلهمن نه د روزانه د هغې دپاره عمل کوو بخوي ورته روزانه ولې عمل کوو بخوي ورته عزتمندو که د بچو سره د دنیا فکر وکړو نو دغسې به سبا زموږ نه ګیلې کوي او کنځلې به کوي
کنځلې بغیر او کنه او تم دین خو د عالمان هم کړه حافظان هم کړه او دیندار شو یقینا د اولاد په زمون د مرګ نه پس زمون د قبر د نوراني کېدو د جنت د باندې د جوړېدو سبب او ذریعہ جوړیږي نو دې لپاره نیت وکړي نو دا نیت څوک کوي چې ان شاء الله مونږ په خپل د کور یو الګ کم از کم یو زنانه دا به له تراجیو سره ټول نیت کوي ان شاء الله الله رب العزت دې نیت ټول قبول کړي الله دې زمون اولاد دیندار کی عالمان دي چې الله دې حافظان کړي قاری سره چې دا کوم نشته کې د خاري کوي دا دې الله قبول کړي او کوم مخکې نیت کړي دې دې الله پاک وجود ورکړي الله دې ترقی نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله